الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه المجيد ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور صدق الله العظيم لما دبي ورسكتون كنا زيرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زمون غننو يودير أهم ترين بحث تيجي غيتا صبر ويلشي زكاة صبر دا د مؤمن مسلمان د پاره ډیر یو بهترینه تحفه ده چې کله دا صبر وکړي او د صبر په بدله کې الله رب العالمین د انسان د مؤمن دپاره ډېرې بدلې ورکړي دي خو الله رب العالمین دغه بدلې به په آخرت کې د دې مؤمن بنده لپاره ورکوي ځکه الله رب العالمین فرمایي وایي خامخا چا چې صبر وکړو او بخشش یې وکړو په چا باندې مثال په طور باندې چا په چا باندې ظلم کړی دی او دا ورته بخشش وکړي چې یاره معاف یې کړي نو الله تعالی فرمایي دا یو غټ کار یې وکړو نو ګوره چې الله رب العالمین د یو څیز په باره کې وایي چې یاره دومره مهم او غټ کار یې وکړو نو د دې اندازه بیا انسان نشي لګولی او حدیث کې راځي جناب محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې ورځ د قیامت شي نو الله تعالی به ټول انسانان داسې کې دا به راجمع کړي جنات او انسانان دا ټوټل د آدم علیه السلام نه والا تر جناب محمد صلی الله علیه وسلم پورې چې کوم امت دی دا ټول به راجمع کړي او بیا به الله رب العالمین یو بنده ته اختیار ورکړي چې تا د جنت او د حورو نه چې بس تا په دې حورو کې کومه یوه خوښه شي نو بس د هغې سره مطلب دا چې هغې سره نکاح وکړه هغه به ستا شوه او هغه حوره د ځان لپاره څه منتخبه کړه چې کومه یوه حوره ستا د دې حورو نه صحیح دا خوښوي او بس او بې حسابه بې کتابه به الله رب العالمین دا جنت ته داخل کړي ټول خلک به په ورځ د قیامت باندې به حیران وي چې د څه عمل کړی دی چې الله رب العالمین دومره لوی اعزاز وله ورکړو نو دا وجه دا ده چې دا صبر کړی دی نو دا اعزاز به الله تعالی هغه چاله ورکوي چې کله دا غوسه کړی شي او غوسه یې په کنټرول کې بالکل مطلب دا چې دا قرنګې دا د کنټرول او دا قرنګې دا برداشت بالکل هاي ختلی او د هغې انتها ته رسېدلی او دا څه وکړي دا صبر وکړي او دا خپله غوسه وزغمي وګورئ په هغه صورت کې چې ګورئ د ده وس په چا باندې رسي او چې اوس د ده وس نه رسي نو خود به بیا څه کوي بیا به غوسه زغمي یا مثال په طور باندې دا قرنګې څه وي د ده د الله تعالی د رضا لپاره دا قرنګې دا و چې زه بس د الله تعالی د رضا لپاره څه کومه دا کس معاف کومه دا ملګری مې دی دا معاف کومه درته څه نه وایم نو بس ته چې دا کار وکړي نو الله تعالی به ورځ د قیامت باندې ستا لپاره دا لوی اعزاز ورکوي او حدیث کې راځي جناب محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الصبر عند الصدمه الاولى صبر اصل کې ګورئ په اولنۍ صدمه کې پکار دی مثال په طور باندې په یو سړي باندې تکلیف راغی نو په اوله کې په دې باندې صبر کول پکار دی ځکه چې بیا ته وروسته په تا باندې تکلیف راغلی دی او د هغه نه په اوله کې ته جزې پزې وکړې او بیا وروسته وایي چې یاره هسې ما ته دا تکلیف رسېدلی دی او په دې باندې مې صبر وکړم نو دا وروسته صبر ګورې تا له پیدا نه درکوي صبر چې تا له پیدا درکوي نو په دغه ټیم کې چې کله تا په تا باندې اول راشي په دغه ټیم کې ته صبر وکړي انا لله و انا الیه راجعون وې دا الله تعالی شکر ادا کړي چې الله رب العالمین دا به ستا له طرف نه وه او دا خبرې وکړي نو الله تعالی په دې باندې تعالی د دنیا او د آخرت دواړو پیدې څه کوي دا درکوي نو پکار چې دا قرنګې په دې حدیث باندې